اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يضل به الا الفاسقین الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. پدې باب کې د مخکنا دلائل عقلیه، توحید، صداقت د رسول او د کتاب، بشارت، تخویف د ټولو تذکره شوی ده. ان الله لا یستحیی نه جواب د شبهه او په صداقت د کتاب او د رسول. تفسیر ابن جریر کې مفسر ابن جریر دا لیکلو چې الله رب العزت ترې تمثیل مقصد دار ہے مثلا ما بعودتن فما فوقها، چې دا یهود او دا نصارا یا دا منافقین د چا باره کې چې تمثیل او کصیبن یا دا غیر نمخ کې رسته مثالونه، د دې مثالونو مقصد څه شی دی؟ هغه دا دی چې دا الله په نزد دا مخالفین د بعودې بشان دي. بعودا چې کله وږي د دې حالت بدلی، او چې کله دا مالدار شي نه به حالت بدلی. چې کله وږي نو ژوند دی، خو چې کله موړ شي نو بیا د دې مرګ راځي. او تمثیل مقصد دا دی چې الله رب العزت با دا یهود، دا نصارا، دا منافقین ماړ کی او دا غې نه رستو به بیا تباہ کوي. بعود باره کې مونږه سنوکته ویلې وي. صاحب کشاف امام زمخشری د خپل فن د فصاحت بلاغت امام دی. نور دا چې کوم مرض دی هغه اعتزال له او دا غې نه مونږ واقف یو. دا اصول له پخوانه روان دي چې د اهل بدعو هغه سيزونه نشي قبلولی کم کې چې د هغې د بدعت تاییدي. باقی نور دا مسلمانان دی، اہل علم دی. دا اصول بخوا خلق چلول خوست نه چلی. کہ امام بخاری چرتا دا یو شیعہ راوی نا چه رشتینی حدیث نقل کی نوسنے خلق پاگے اعتراض کرے. حالا دا مخ کے ندا چا قابل اعتراض خبر نہ گن اللہ، بلکہ اصول حدیث کے خداو چی او بدعتی بدعت کئی او دا غیر بدعت تعلق عقیدے سر نہیں، عملی بدعت سره، او داغه بدعت تعلق داغه غسیس تایید نه کوي کم چې داغه د مذهب خصوصیت او د رښتینی او داغه روایت قابل قبول ده. بار کې دا تردل للباب یو نقطه مونږ ویلا. بنیادی خبردارا چې دې ده کې صاحب کشاف خپل اشعار لیکلي دي او ویلي دي هغه نو مې نه ده اغسته خاغوي د بعض شاعرانو یو قول له زمونږ استاد محترم شیخ سید عبدالسلام مداشر نډیر ترنم سره ویخ او دې کې اصل خبره دا وا چې هغه الله رب العزت داغه د صفاتو کم وسیله نیولې ده، داغه په ذریعہ قرب حاصلې. د بنیادی خبره پدې کې هغه یا من یرا مد البعوض جناحها فی ظلمت اللیل البهیم الالیلی. اے آغا ذاتا چې هغه ویني یا من یرا مد البعوض، دا بعوض چې کله اوږدېږي او لنډېږي نو د هغه څومره اوږدېدل به وي او څومره لنډېدل به وي، څومره به د هغه لاس او د خپې د هغه چې کله خپل جناح خورئ نو ای الله ته هغه ذات یې چې ته دا ویني. یا من یرا مد البعوض جناحها، او کله ویني فی ظلمت اللیل البهیم الالیلی، د تکې تورې شپې په تېرېږي. ویرا عروق نیاتها فی نحرها، او د دې بعوض په مرۍ کې چې کوم رګونه دي نو یا الله تا هغه وینې ته لطیف یې. والمخ فی تلک العظام النخلی
والمخ فی تلک العظام النحلی او په دغه هډوکو کې چې کم نلی دی نو یا الله تا ته هغه علم دی یا د الله علیم بکل شین صفت هغه ذکر کړه د الله لیدل او د الله علم د دې سيزونو زما مقصد سره هغه دا چې اغفر لعبد تاب من فرطاته اغفر لعبد تاب من فرطاته خپل هغه بنده وبخي چې هغه د خپلو ګناهونو نه توبه وکړې ده ما کان منه فی الزمان الاولی کم چې د په تېره شوې زمانه کې کړی دا بعوده باندې هغه خپل رب ته خپل عاجزي پیش کړې ده او مقصد د دې دا چې اگر چې دا یو ډېر خسیس چیز دی لیکن الله رب العزت امثال پیش کولو کې د دې خیال نه ساتي نو ځکه ابتدا نه ویلو چې ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوده فما فوقها دا خو د تیر درس نقطه پاتې شوی فاسقین پورې مونږ ویلو وما یضل به الا الفاسقین او نه بیلاري کوي په دې باندې مگر فاسق ته فسق تفصیل مونږ کړو چې دا خروج عن الطاعت ته وایي نو که یو انسان یا یو پیره دا الله رب العزت ورکوټه مخالفت کی او غټ مخالفت کی که گناہ کبیره کی او که صغیره کی ته فاسق وایي دا جدا چې کله و د فسق اطلاق چې کوم دی په کفر کی کله په شرک کی کله بدعت باندې کی کله په صغائر باندې او د اطلاق کی او قرآن مجید چونکہ اعلیٰ پائی کتاب دے او دے چې کوم شی ذکر کی هغه د اعلیٰ درجه ذکر کی د دې وجه نه محدثین معنی کوي چې دلته د الفاسقین معنی پورا نافرمان دي پورا نافرمان یعنی کم خلق په قرآن بیلاری کیږي ہتکنڈے دا سے استوالی چې د قرآن مقابله وشي نه الله هم بیلاری کی و دا څوک چې بیلاری کیږي نو دا څوک دا الفاسق دی دا کافر دی ورنه قرآن مجید خو ته دې صورت لمنه آیت ته ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین دا د هدایت کتاب دی د هدایت د کتاب نه خلق بیلاری کیږي د دې جرم ذمہ دار هغه په خپل حدیث وصل فاسق چاته وي نو خلق دلیل تم ګوري دعوی تم ګوري دا طریقه غلطه را چې یو سړی چاته کافر وي او دا غي د کفر وجه وخی کې ونخی اصل لګیاره کافر ورته کوي یو سړی چې چاته مسلمان وي دا هغه د مسلمانۍ سو ثبوت پیش کولو ضرورت وي که نه ایوه الله رب العزت ته د دلایلو د وضع کولو یا د بیانولو سو ضرورت نو لیکن الله رب العزت دلائل خی او ښکاره کوي موږ ته چې الفاسق بچاته وي زما څوک مراد ده الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه دا مثال شدا غچا چې يدل به لمنو الفاسقین دا الله په کتاب گمراه کیدون کې خلق الفاسق او کافر ادویم الذين ينقضون عهد الله تاسو اهل علم یا په دې پوهیږئ چې دا الله لوزونه کم چې دا الفاسق کار دی د کافر کار دی دا مسلمان پورې ملګو دغه مخکې سیاق سواق نه علاوه چې کوم تفسیر وکړي ونه درست دي دلته خدا د الفاسق صفت لیکل دی الذين ينقضون عهد الله خدا سره خاص خلق دی دا يهود دي او دا نصارا دي ولې اغیس نه الله یو لو زغستو دا غي د انبیاو په ذریعہ باندې چې تاسو ژوندۍ او تاسو په موجودګۍ کې زما هغه آخري نبی راشي لتؤمنن به ولتنصرنه زمون خلک عجیب قرآن وایي مخکې لګیا کافرانو ذکر کوي او دلته کې نقض العهد راشي دا په مسلمانانو فټ کوي تاسو کوي تاسو د سیاق سواق نه هټ کر چې تک هم تفسیر کې غلط ده ترنګ کې مراد مسلمانانو اصلاح کې په بل طریقو نو دلته کې چې کم نقض العهد نو دا هغه خلق دی نقض العهد دا هغه خلقو چې اغین الله لو زغستره او دینه مراد مشرکین دي ځکه مشرکین نم الله یو لو زغسته هغه لوزو چې هغه ته عام مفسرین عهد لستو یا لستو بربکم هغه چا مات کړل ا مشرکین مات کړل او دا مراد درې آیت کریمه مسلمانان اغستل دا
توجیه القول بما لا يرضى قائله دی. قرآن دې دپاره دا نه وي چې مسلمان دی که ور داخل کړه. د مسلمان دپاره نور څیزونه شته دی چې هغه ته ووایه چې لوز دې کم کړی هغه ماته وخ. دا د منافقینو علامت دی. عملی منافقان هم دغه چلونه کوي. دا مطلب نه چې دا چا کې راغلی ګنده هغه منافق شی نه کافر شو. آیت کریمه دا تفسیر درست نه دی. الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه. دا کسان دي چې دی ماتي د الله لوزونه من بعد میثاقه پس د پخولو د دینه. مفسرین دلته کې د تفسیر چې کوي نو یو خدا کی چې دا عهد عام دی. هو عهد عام وهو عهد الله فی الازل لجمیع الخلق على التوحید و اتباع الرسل. سورۃ الاعراف کې چې کوم راځي آیت 172 ای کې دې طرف ته اشاره ده چې دا عام عهد دی کوم چې الله د ټولو خلقو نه اغستی و. دا چا مات کړی دی؟ دا مشرکینو مات کړی دی، دا منافقینو مات کړی دی، دا یهودو مات کړی دی، دا نصاراو مات کړی دی. دویم تعویل دا کی چې عهد خاص بالانبیاء. یو عهد دی هغه خاص دی انبیاء پورې. انبیاء لوز نه ماتوي. هغه دی اتباع الشرائع والاحکام. او دریم عهد خاص دی علماء باندې. علماء پورې هغې دپاره یو عهد خاص دی. وهو تبلیغ ما تلقوه من الانبیاء عن الانبیاء والکفار قد نقضوه. دا درې قسمه لوزونه دي. امام رازی رحمه الله کبیر کې د دې تذکره کړی ده. جلالین باندې چې کوم الساوی علی الجلالین راځي هغه هم دا نقل کړی دی. څلورم چې کوم تفصیل د عهد هغې ته وایي مونږه هو الحجة القائمة علی عباده. دا د صوفیاو تفسیر دی. تفسیر مراح اللبید کی لکھل ہے. تفسیر مراح اللبید مختصر تفسیر دوا جلد مختصر. هغه حجت چا قائم دی په هر بنده باندې او هغه دال دی علی وجوب وجوده و وحدانیته و علی وجوب صدق رسوله. بارکیف دا څلور قسمه عهدونه دي لیکن دلته چې کوم خلق مراد دی نو یهود او نصارا مشرکین دا غي مراد دي. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. قاف تو عین پرې کول. ما امر الله به هغه څه چې الله حکم کړی د هغې ان یوصل د پیوستولو. الله چې د کوم څیز د یو ځای کولو حکم کړی دی نو دی هغه ماتوي. مفسرین بالاتفاق لیکي چې دې نه مراد څه شی دی؟ صله رحمي پرې کول دي. د مسلمانانو آپس کې په یو څیز نالګي شي نو اکثر و بیشتر غم خادي پرېږدي. ورور سره، خور سره، پلار سره، مور سره، لور سره تعلقات پرېږدي. او بعضې خو دې له دیني رنګ هم ورکي. دیني رنګ داسې ورکي چې هغه عام انساني که چې کوم سلوکي نه هغه هم پرېږدي. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو طریقه نه ده. د هغې طریقه د بعضې صحابه کرامو په غلطۍ باندې اصلاح دپاره قرآن یو تدریب کړی دی زموږ. او هغه اصل دی په دې خبره کې چې انسان به هجران کوي. هجران جدا کېدو ته وایي. هجران به کوي سړی لیکن آیا داسې هجران وکړي چې بالکل چرته کینی پاسي نه. په دې باندې خلقو مستقل کتابونه لیکلي دي. ما سره هم شته دی چې هجر د هغې څه اصول دي په شریعت کې. او چې کله سړی جدایي اختیاروي نو تر کومه حده پورې وکوي. څه حد یې شته که نشته؟ زمونږ خلق خو عمومي طور د سیدنا ابراهیم علیه السلام قول ذکر کوي چې هغه د هغه نه جدا شو، پلار نه جدا شو. دا قسمه تفسیر کول دا د صوفیاو تفسیر دی. تفسیر کواشی وغیرہ یا روح المانی که تاسو ګورئ نو روح المانی هم د کواشی او ترتوشی او دغه قسمه خلقونه دا اخذ کوي. د ابراهیم علیه السلام پلار کوشش دا کړو چې زما زوی دی زما نه جدا شي. وحجرنی ملیہ قرآن کې د هغې تصریح موجود ده. زمونږ خلک دا کوي چې د خپل پلار مور نه جدا شي یعنې د هغې
چې کوم د صله رحمۍ تعلق دی د هغې خیال هم نه ساتي. دا خو د قرآن حکم نه دی، دا د حدیث حکم هم نه دی. دا ناشنا لګي خلقو دا، خو دا درست طریقه نه ده. زمونږه محبت به دغې خلقو سره دینی محبت نه وي. پاتې شو صله رحمي پرې کول دا جایز نه دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم جون په دې باندې دلیل دی. اصلاح لپاره وقتی طور د یو کس نه جدایي ځان له مسله ده، او دا مستقل دینی مسله ده. بعضې خلقو نه پلار بالفرض خپل څه حق غواړي، نو خلک وله رنګ دا ورکړي زما پلار داسې دی او زه داسې یم، لہذا زه داسې کوم. دا ډېر غلط فهمۍ کې خلک مبتلا شوي دي. قطع دا هغې څیز چې الله د هغې د پیوست کولو حکم کړی دی هغه پرې کول ګناه دی. کم قرآن چې کم مینه وایي نو تاسو ټول مفسرین وګورئ، هغه د زړه مینه ده او هغه دینی محبت. د حقوقو نه تیښته کول اسلام دا تعلیم چاله نه دی ورکړی. ابو سفیان رضی الله عنه چې د کفر په حال کې مدینې منورې ته راغی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د امداد غوښتلو دپاره، نو صحیح حدیث کې نشته چې راغلی او تپوس یې کړو، او د هغه لور چې کوم دی هغه تپوس کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې زما پلار راغلی دی مشرک دی، زه کور ته پرېږدم. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب څه دی چې مې پرېږده. پته نه لګي دا پټی څوک پړاوي خلکو ته. دا خو طریقه نه ده، دا خو اصول نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته ویلي دا ستا پلار دی، پلاروالی په خپل ځای ده او دینی محبت جدا خبر. ستا مسلک او ستا د پلار مسلک کې بونه بعید دی، ځان له ځان له ستونزه نه دی. لله خلق له دا تعلیم مور کوئ، یوازې کوئ مه خلک. هجران چې کوم قرآن لیکلی دی ناسو روزه و، دا یې څه وخت وګه نه و. کم سیدنا ابو مالک فلان چې کله غزوه تبوک ته نه وتلي او د هغې د هجران حکم وشو، الله او رسول کړه وکړه، هغه تادیبي کار راوایو او که نه هغه د عمر دپاره جدایي وه. تادیبي کار وایو. هغې حالاتو ته مو ګوره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی او هغه ځي جهاد له او دی نه ځي. ولې نه ځي؟ او دې څیز سره مقصد دا و چې هغې د منافقانو د فهرست نه راوباسي. د دې وجه نه کله چې هغې توبه وباسلې ده نو بیا الله او رسول چېرته هغې له پیغور نه دی ورکړی. او دې فلسفې مونږ ډېر تباه کړي یو، مسلک ته ډېر نقصان ورکړی دی، اسلام ته ډېر نقصان ورکړی دی. سړی به خپل موقف باندې ټینګ ولاړي، لیکن د پلار حق به نه پرېږدي. ابراهیم علیه السلام د هغه قول کې یا د هغه فعل کې دا څه شی نشته دی چې هغه د پلار نافرماني کړي. هغه پلار ته ټیک ټاک دین رسولی دی، پلار ورته ویلي چې وهجرني ملیه، زه مخ دې پناه کړه. هغې نه وروسته هغه ویلي دي چې زه ستا نه وځم او زه به د خپل رب نه سوال کوم چې الله تا معاف کړي. او دا څیزونه لږ د تفسیر قرطبي یا دغې کتابونو په رڼا کې وګورئ. انتها پسندۍ ته تلل دا مناسب کار نه دی، ډېر یوازې بشي. هغې ته د سړی تنبیه ورکړي او هغې خادی کې د شرکت نه کوي. د هغې نه خو څوک انکار نه کوي ځکه چې نص موجود دی انکم اذا مثلهم، خو هغې ته وینا ضروري ده. دا څوک نه وایي چې اسلام وکوه، اسلام هم کوې، نهی عن المنکر هم کوې، امر بالمعروف هم کوې، او د صله رحمۍ چې کومه تقاضا دا به هم پوره کوې. زموږ خلک دې دا لرې کړي، د صله رحمۍ تقاضا دې لرې کړي، دا غلطه ده. صله رحمۍ تقاضا به پوره کول غواړي، که ته نور رضا یې او که نه رضا، که ته شرکت کوې او که نه کوې شرکت. لیکن دا اصول لی چې کوم ځای منکر کېږي یا د الله دین پورې خندنې کېږي، دالته کې ستا موجودګي غلطه ده. ته چې لړ شې هلته کې نو تا د صله رحمۍ حق ادا کړی دی، لاړې. اوس به هغې ته ووایې چې دا کار د ګناه دی، دا کار د جرم دی، دا د الله او د رسول مخالفت دی. نو که چا سره احساس ہو ویمه له ښځه ټیک ده، ورنه فلا تقعد بعد الذکرى
مع القوم الظالمین دغه نه څوک انکار نه کوي. لیکن دلته خو رویه داسې نه ده. دلته کې خدا را چې که پلار یې مړ کېږي هم نو دی ولې خواله نه ورځي، دی نافرماني د دین د شیډ لاندې روانې کوي. زموږ تجربه ده ډېر کم کوز خلق وي چې هغه واقعي دغه څیز د الله د رضا لپاره کوي. اکثر و بیشتر دې لپاره کوي چې زما په پلار خرچه ونه شي، زما په مور خرچه ونه شي، او بانه یې څه جوړه کړي دین. خو دا څیز نه دی پکار. تفسیر قرطبی کې دلته امام قرطبی وایي چې هي عامة فی کل ما امر الله به ان یوصل. آیت الفاظ عام دي، یعنی هر هغه کار چې الله د هغې د کولو حکم کړی دی نو دا خلق دا کوي چې دی هغه نه کوي، قطع کوي د هغې. او عام مفسرین د دې نه مراد ساخلي د صله رحمۍ خیال نه ساتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان قرآن مجید کې شته دی چې زه ستاسو نه په دې اجرت نه غواړم الا المودة فی القربا. زه خو هم ستاسو ورور به یم، ستاسو د قام قبیلې یم، ستاسو د خاندان یم، قریشي یم. تاسو که دا نشئ کولی چې زما خبره ومنئ نو کم سے کم دا خو کولی شئ چې دشمنان ما ته نه راپرېږدئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوښتي دي خلکو نه د صله رحمۍ خیال ساتل پکار دي. که سړی مسله کې موافق دی او که مخالف دی دغه سره زموږ هېڅ نشته. البته موږ چې منې کړي شوي یو هغه د دیني محبت نه منې کړي شوي یو چې د پلار کومه عقیده د شرکیه نو آیا زوی هغه شان عقیده ساتلی شي؟ جواب دا دی چې نه، نشي ساتلی. یا د پلار سه عمل د بدعت دی نو آیا زوی به بدعت کوي؟ نه، جواب دا دی چې نه به کوي. دا د صله رحمۍ تقاضا نه ده. سیدنا انس، سیدنا ابو هریره د دې حالات تاسو وګورئ. په دې کې داسې کسان نشته چې مور ټکول چې ته به نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم له هغه برداشت کړي دي ځکه مور یې ده، ورسره یو کور کې اوسېږي. په دې نه پوهېدل هغوی چې دا زما مور دا جدا کول پکار دي ځکه چې دا مشرکه ده. دا خو نصوص احادیثو کې موجود دي. صحابه کرامو د خپل میندو نه جدایي نه ده کړې، البته د هغې عقیده یې نه ده منلې. او چې کله داسې شوي دي چې مور ورته ویلي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دامن پرېږده، هغه بیا تپوس کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه وکړم. په داسې نازک حالاتو کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس پورته کړي چې یا الله د فلاني مور ته هدایت نصیب کړي. او شته تاسو حدیث کې لوستي دي چې په منډه منډه راته اللهم اهد ام ابي هريره اچھا تپوس کړی ته څنګه په منډه ځې؟ ته ډېر صوفي سړی منډې نه وی. د هغه بعضې مبلغین شاه صاحب به هم ویل، الله شاه بخاري رحمه الله، او زموږ عنایت الله شاه بخاري به هم ویل رحمت الله تعالی علیهما چې زه دې ته ګورم چې زه مخکې رسم او که نه زما د رسول دعا مخکې رسېږي. دا خطیبانه انداز دی که نه، اوس خلکو خپل کړي، خو دا اصل خبرې دا ځای نه راځي. عطا الله شاه بخاري تقاریر واورئ تاسو له ډېرو خلکو کې تقاریر کې دا کاپي موجود دي، مخکې نه راځي. لوی لوی خلک د دغه دې دور کې زموږ مولانا عبدالمجید ندیم رحمت الله تعالی علیه ډېر خوش آواز، خوشګلو، معتدل سړی و. په دې ټولو څیزونو باندې ښه تنقیدات کړي وو، زموږ خلک نه پېژني. پکار دی چې دا خپل کړی شي. دا غیر متنازع شخصیت دی، خلک یې خبره منیم، خبره کې اثر هم شته. نو بهر کیف یقطعون ما امر الله به یوصل، دا مطلب نه دی. دا مرض د اهل حق کې موجود دی. کدی ته خودلی کېږي داسې شاید، یا د دې خپل یو اجتهاد دی، دا نادرست دی. کافر دی، مشرک دی، بدعتي دی، ای به مونږ هغه سره مینه په دغه بنیاد نه کوو، د هغه بدعت، د هغه شرک دا نه قبلو. البته ما سره چې کومه رشته ده زه به هغه بحال ساتم، هغه د خدمت رشته ده. د هغې زمونږ اکثر خلک د خدمت نه تښتي، دغه رنګ به ورکوي. دا یو ښه بانه ده. حال لاره احادیثو کې راځي چې الله رحم
د عرش پایې سره تړلی دی او هر سار او ماښام ورته وایي چې من وصل کې وصلته ومن قطع کې قطعته. زمونږ یو ملګری هغه د بچا ویل فلانی سړی دی که نه هغه ډېر ښه سړی دی شب زندهدار دی داسې کوي داسې کوي خو پلار ته خفه و نه او مختصر بیا خو جنتي دی دا اهل حق دې مرض کې مبتلا شوي دي چې زه موحد یم توحید سره سره اتباع سنت هم خلق کوي. حلیمه سعدیه د هغې ایمان کې چې کوم دی اختلاف دی ٹھیک ده بعضې خلقو په هغې کتابونه لیکلي دي د هغې ایمان ثابتوي لیکن څه داسې دلیل نشته دی چې هغه مونږ قطعي وګڼو نو مونږ ورته خامخا کافره نه وایو لیکن ایمان د هغې شرعي دلایلو سره ثابت نه دی تاریخي طور خلک ثابت دی. بیا هم چې هغه یو ځل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ملو شوې ده نو هغه خپل څادر راغستلی او هغې ته یې غوړولی دی یا اماه یا اماه به ورته ویل. نو سوال دا چې دا موجوده خلق موحدین دی او که رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رئیس الموحدین دی دا رویت درست نه ده ترونو سره تره هغه د پلار شقیق دی هغه سره رویه هغه شان ساتل پکار دي څنګه چې سړی خپل پلار سره ساتي. البته دینی معاملاتو کې مونږ اتباع نه کوو نه دینی محبت ساتو او دې دواړو کې خلک فرق نه کوي دواړو کې فرق وکړه نه بیا صله رحمي پرې کول نشته. زما خپله تجربه دا ده چې کله مونږ صله رحمي پرې نه کړو نه هلته اثر راځي او خیال هم ساتي خلک خدا لږ اخلاقي برتري غواړي سړی اخلاقي طور برتر وي پکې نو ډېر داسې خلک چې د هغې و ستا مسلک سره اتفاق نه وي لیکن ستا مخکې به هغې نه شرک کوي نه بدعت کوي نو دا فایده لګه تا ته چې د عوامو په مخ کې ستا د وجې نه هغې باید څیزونه پرېږدي نو عوام په خپله پوه شي چې دې شي کې څه مسله شته دی ځکه د پرېښود نو بارکیف دې مرض کې خلک مبتلا دي دا دې وجې نه ما دې باندې وخت هم ولګو او یو تنبیه هم ورکوو چې دې څیز نه روځئ دا ښه څیز نه دی دې ډېر نقایص پیدا کړي زموږ خپله دې باندې تجربې هم شته دی او قرآن و حدیث د هغې مطلب هم دغه نه دی کوم چې اخیستی شي. ویقطعون ما امر الله به ان یوصل ویفسدون فی الارض او فساد کوي په ځمکه کې دلته کې فساد نه څه مراد دی هغه مراد دی کوم چې د اعبدوا ربکم خلاف دی که نه یشرکون معه غیره عبدالله ابن عباس معنی څه کوي یفسدون فی الارض یعنی یشرکون معه غیره الله سره شریکتیان جوړوي دلته فساد ول څه نشته دی ځمکه په سر روانېږي لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها سورة الاعراف کې راځي ودعوه خوفا وطمعا دا ودعوه خوفا وطمعا دا تفسیر دی د فساد فی الارض څه مطلب الله تعالی مدد شوای په داسې حال کې چې تاسو ته یریږئ هم او ستاسو تمه هم وي نو څه شی دی په دې کې دې کې دی توحید فی الدعا که تاسو توحید فی الدعا پرېښوده نو ځمکه به تباه شي ځمکې فساد په څه راځي په شرک باندې راځي ویفسدون فی الارض او فساد کوي په ځمکه کې اولئک هم الخاسرون خې سین اورې دا نقصان ته وایي دا تاوان ته وایي تاوان د انسانانو په څه کېږي نو دې طرف ته لږ قرآن وګورئ دا کم آیت کې چې موږ لګیا یو په دې کې د انسان د خسارې څه اسباب لیکلي دي نقض العهد یقطعون ما امر الله به او دریم یفسدون فی الارض دا درې اسباب شو اسباب خسران ما ته تقریر کې چې کم کم سړی ته نقصان ملاویږي نقصانیان څوک دي د بار نه تقریر مه کوئ ځان قرآن پورې وتړئ قرآن مجید پر رڼا کې تقاریر کوئ چې نه د کیسو ضرورت پېښېږي او نه د حوالو ضرورت پېښېږي قرآن اړوئ راړوئ ځکه چې د قرآن غوندې کتاب ممکن نه چې دنیا کې پیدا شي دې کې واعظ دی دې کې نصیحت دی او دې کې چې کوم اسباب او نتایج ذکر کېږي یقیني درست دي انسانان هغه به اجتهادي دا خو اجتهادي نه دي
دا قطعی دی قرآن واضح لیکلی دی نو نقض العهد یو خواک هغه انسانانو سره او خواک خالق سره دویم صله رحمی پرې کول خیال نه ساتل د رشتې موږ ته استادانو ویل رشتې مختلف قسمه یعنی دا نه د ضروري دی له باغي عموم ورکو دا نه د ضروري چې یوازې سړی د خپل رشتې خیال ساتي د پلارو ساتي مورو ساتي ښځو ساتي نیاو ساتي ماما فلان یوازې دا نه مراد بلکې هر هغه سړی چې هغه سره زمونږ سره رشته ده د استادای شاګرد دی بالفرض د ګاونډګیری ده د کلیوالی ده د مسلمانۍ یو رشته ده د پاکستانیت یو رشته ده دا هر څه لري کې د انسانیت هم یو رشته شته نو دې له واقعي عموم ورکو په دې لحاظ باندې چې مسلمانان په دې پوه شي چې دا چیز درست نه دی داسې چې مونږ کوو او دریم فساد فی الارض دا درې اسباب ذکر شو په سورۃ البقرہ دې اووی آیت کې بیا د قرآن مجید نه نور وګوره اسباب خسران کم چې قرآن مجید لیکلی دی سورۃ النساء آیت 119 ایت مونږ وایو اتخاذ الشیطان ولیا شیطان دوست ګڼل د شیطان په پنجه کې ورتلل ولو ضلنهم ولو منینهم ولا امرنهم فلیبتکن اذان الانعام شیطان کلام دی کوم چې هغه الله مخکې کړو چې زه به خامخا دی گمراه کوم دی ته به تمناګانې ښایسته کوم او دی ته به وسوسې اچوم ولا امرنهم امر به معنی وسوسه که یو سړی په دې پوه شي چې دا شیطان دی او ما ته امر کوي نو ستا په خیال دی به خبر ومني دلته امر به معنی وسوسه ولا امرنهم او زه به دي ته خامخا وسوسې اچوم فلیبتکن اذان الانعام دی بشلی سیري کوي به دي غوږونه ډنګرو ولا امرنهم او زه به خامخا دي ته وسوسې اچوم فلیغیرن خلق الله نو دی به د الله خلق د الله دین هغې به تغییر راولي ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا او چا چې شیطان دوست وګڼو یعنی د هغه په وساوسو باندې عمل کوي د هغه خواهشات پوره کوي د الله نه سوا فقد خسر خسرانا مبینا یقینا د خسران مبین کې راغلی دی دا څلورم سبب شو زموږ څلور اسباب شو ده بیا بله وجه ده دی توحید باندې ایمان نه لرل توحید نه منل توحید نه انکار کول اسیا خو ډېرو آیتونو کې دي تاسو یو آیت کریمه وګورئ د سورۃ الانعام آیت نمبر 12 قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الله په ځان باندې رحمت لازم کړی دی او دا هم چې خامخا تاسو به جمع کوي د قیامت ورځې ته چې په هغې کې څه شک نشته هغه کسان چې هغوی خپل ځان ته نقصان ورکړی دی فهم لا یؤمنون هغوی په آخرت ایمان نه لري آخرت باندې ایمان کېدی شي او توحید باندې ایمان کېدی شي او خدای چې دا مونږ توحید باندې ایمان واخلو د قیامت نه انکار اب وروسته وایو بل ځای به انشاءالله آیت کریمه د هغې دپاره وښیو دغه شانته یو خبره هم د سورۃ الانعام کې شلم سورت آیت کې هم ده الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم دا آیت کریمه مخکې هم راغلی د سورۃ البقره کې هلته مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لیکن دلته کې دې نه مراد توحید دی ځکه چې مخکې آیت کې قل انما هو اله واحد دې تذکره ده مخکنم توحید را روان دی یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه تفسیر فتح البیان کی لکھی دی چې یعرفون التوحید بدلیل ما قبل دلیل دارے جلتا کہ یعرفونه نه مراد توحید دا اللہ
الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون. یعنی توحید نہ منی، توحید نے انکار کئی. داسې نور آیات هم شته چې توحید باندې ایمان نه لرل دا سبب دی د انسان د دنیوي او د اخروي خسارې. دریم سیز هغې ته مونږ وایو تکذیب بلقاء الله. د الله د ملاقات نه سړی انکار کوي نو دا اعمالو کې به صفائی نه راځي، دی هم خساره کې راځي، دی هم تاوان کې راغی. د سورۃ الانعام کې یو دېرش آیت کې ولوله قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله. یقیناً تاوان کړی دا خلکو چې هغې تکذیب کړی د الله د ملاقات. بس دلیل دغه دی نه زمونږ پوره شو. آیت تفسیر مقصد نه دی زمونږ. 31 دغه شان په سورۃ یونس کې هم 45 آیت کې شته تکذیب بلقاء الله سبب دی د انسان د خسارې. دی سورۃ الانعام کې 140 آیت کې ښودلی دی چې قتل د اولاد، خپل اولاد قتلول او بالخصوص د شرکی عقیدې په بنیاد باندې قتلول دا د انسان د نقصان باعث دی. دا سړی د ډېر لوی تاوان وکړو. آیت 140 قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء علی الله. دو وجہ خودلی قتل اولاد. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم. پیر صاحب ورته ویلی بچے حلال کا سو کوئی ما خوب لیدلی او ماته حکم کړو. خوب هم دلیل ګرځي او بیا د هر چا خوب دلیلی او بیا چې پیر صاحب ورته سو وی نه سوال نه پیدا کیږي چې پرېږدي. ادویم وحرموا ما رزقهم الله افتراء علی الله. حرامي هغه څه چې الله دې له ورکړي دي، الله رب العزت د هغې د تحریم فیصله نه ده کړې، دروغ وایي په الله باندې. نو دوه اسباب دی کې ولیکل، یعنی قتل د اولاد او د ځان نه تحلیل او تحریم دا د خسارې باعث دی. تاوان دی وکړو، دې کې ایمانی تاوان راغی. اولاد نرم لاس وینځو او ایمانی تاوان مشسته. بل هغه خلک چې د هغې نیک اعمال هغه سپک شي، د هغې طولونه سپک شي، نو دا هم د خسارې باعث جوړېږي. دا سورۃ الاعراف کې 9 آیت کې والوزن یومئذ الحق. وزن تول په هغه ورځ باندې رښتینی دی. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. دا دی آیت اوم، آیت اتم نهم او آیت اتم نهم. د چا تول چې درون شو، موازین یې درانه شو، نو دا پورا کامیاب دی. او د چا موازین چې سپک شو، نو دا کسان دي چې دی ځان نقصان کې چوله دی، ولی چوله دی. او د تخفیف میزان وجه سره بما کانوا بآیاتنا یظلمون، په دې وجه چې دی زمونږ په آیتونو ظلم کو. اوس د کولې نه که چاله ورتلل نو عمل یې به نه کو. دا سبب دی د دې خبرې چې د اعمال چې کوم دی د هغې تول وزن دا کم شو. دا خساره د تاوان دی. بیا بل یو سیز چې هغې باندې خساره راځي هغه دی هم په دې صورت کې 53 آیت کې حال ینظرون الا تأویله. انتظار نه کوي دا خلک مگر د انجام خپل، د انکار انجام د هغې انتظار کوي. یوم یاتی تاویله، په کوم ورځ چې راشي انکار انجام د دې د انکار قرآن و سنت نه، قیامت نه انکار کوي. نو وی با کسان نسوه من قبلو قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا. سوکشته سفارشي او نردو یا مونږ واپس کړی شو فنعمل غیر الذي كنا نعمل، مونږ به نیک عمل وکړو سوا د هغې نه کوم چې مونږ کړو. قد خسروا انفسهم، ځان چا تاواني کړی دی
آئے خلقو چا د کتاب الله او د قیامت نه انکار کوي. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، تکذیب کوي د الله د آیتو. نو قیامت نه مني یا د قرآن نه انکار کوي، دا سبب د خسارې دی. بل سبب سورۃ ہود کی لګل دی. ہود یو لسم سورت ده. سورۃ ہود آیت 21 هغه ته وسویل شي صد عن سبیل الله. سبیل الله چې څه ته وایي؟ سبیل الله یو اصطلاح ده. سبیل الله قرآنی اصطلاح ده. هر هغه کار چې هغه د الله د رضامندتیا وي هغې ته سبیل الله وایي. ته دې نه ډېر شي مراد کېدی شي. طالب علم سبیل الله کې دی. د الله د دین د رسولو دپاره یو سړی وتلی سفر کوي، دا هم سبیل الله کې. یو سړی جهاد فی سبیل الله کوي، د الله د دین د ترقۍ دپاره کوشش کوي، دا هم سبیل الله دی. الفاظ عام دي. سبیل الله نه وسړی نه منې کوي. جهاد فرض شوی دی، څوک به نه منې کوي. د قرآن د درس و تدریس نه به څوک نه منې کوي. یو سړی د دین د رسولو دپاره بهر وځي، دی به نه منې کوي. که سړی دا منې کول شروع کړي صد عن سبیل الله کوي، مونځ نه سړی منې کوي، د نورو جایزو کارونو نه منې کوي، نو دا سبب د خسران دی. 21 آیت کریمه په سورۃ ہود کې. مخکې نه راځي که نه اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون الله من اولیاء یضاعف لهم العذاب وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم انهم في الاخرة هم الاخسرون. د مخکې نه چې ته وګورې که نه هغه آیت 19 کې وګوره الذین یصدون عن سبیل الله ویبغونها عوجا، هغه ځای دا سبب شروع کوي. نور غرض تفصیلات کړي. یعنی د آیت 19 نه قرآن مجید د دې د خسارې سبب ښیي. هغه څه شی دی؟ صد عن سبیل الله. دا مینځ کې د هغې تفصیل وکړه د عذاب. آخر کې وفرمایل اولئک الذین خسروا انفسهم، دې خلکو تاوان خپل ځان له ورک. څو شو ده؟ ډېر شوی ونه یي. هر یو لیکل پکار دي که نه، ځان له ځانه نمبر ورکړه. او دغه اسباب دي. بیا لاړ شه سورۃ الحج کې وګوره، دا به 12 شي. سورۃ الحج 2 سورت آیت کریمه 11 عبادت الله علی حرفن، په شک شک د الله عبادت کول. شک شک باندې د الله عبادت کول. آیت کریمه یاد دی چاته؟ ومن دا دی آیت کریمه 11 ومن الناس من یعبد الله علی حرف. بعض خلق هغه دی چې د الله بندگی کوي په یو طرف، په شک شک کې لګیایي. شک یې څه دی؟ فإن أصابه خیر، که خیر ورته ورسیږي اطمینان نه وی، پای مطمئن شي چې دا دین حق دی. دلیل ته نه ګوري، تجربې ته ګوري، په تجربه دین ثابت دی. وإن أصابته فتنة، که مصیبت ورته ورسیږي انقلب علی وجهه، نو بیا واپس شي. یعنی د الله بندگی په فایده او نقصان پورې تړلی دی. چې که ما ته په دې کې څه دنیایي مادي فایده ده نو زه بیا قبول کړم، او که نه څه مادي مالي فایده نشته دی نو بیا یې پرېږدي. یعبد الله علی حرف. نو خسرت دنیا والآخرة، ته د دنیا او آخرت تباه دي. ذلک هو الخسران المبین، دا خسران مبین دی. بل سبب د دې راځي شرک. شرک هغه 2 آیتونو کې لیکل دی. سورۃ الزمر آیت 15 کې او سورۃ الشورى آیت 45 کې. بس یو ته وګورئ، 15 نمبر آیت وګورئ. 92 قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونه. زه خو یوازې د الله بندگی کوم، عبادت کوم، شرک نه کوم. ستاسو خو خاله تاسو له چا بندگی کوئ نه وکړئ.
او آیا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامه. خاسرین څوک دي؟ کامل تاوانیان، کسان چې هغوی ځان تاواني کړی دی. څه تاوان یې کړی دی؟ د شرک ارتکاب یې کړی دی، توحید یې نه دی منلی. د توحید نه منل او د شرک خپلول دا باعث دی د انسان د خسارې. دی ځان خساره که نه دی اچولی یوازې، بلکې خپل بال بچ هم تباه کړی د قیامت پر ورځ. الا ذلک هو الخسران المبین، خبردار دا خسران مبین دی. دا اسباب د شرک قرآن مجید ښکاره لیکلي. خو سورة النصر وګورئ، کم چې نزول لحاظ سره آخري صورت دی. سورة النصر، سورة النصر نه، عصر هم نه، سورة العصر. سورة العصر وګورئ، هلته قرآن مجید اسباب ښیي. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مفہوم مخالف معتبر نہیں ارزے گا نا، مفہوم مخالف ارزے معتبر نہیں. خدای دې کې وګوره سه اعتبار راځي ولخ ال انسان سم مراد ده هر انسان چې کوم دی خامخا خساره کوي. د خسارې اسباب دي نو قرآن هغه اسباب نه ښیي. البته د هغې نه استثناء کوي چې الا الذین آمنوا، ما سوا د هغه چا نه چې هغوی ایمان راوړی دی. نو څه مطلب شو؟ چا چې ایمان نه دی راوړی، د شرک ارتکاب یې کړی دی، نو هغه خساره کې دی. و د شرک څه شی شو؟ دا سبب د تاوان شو. وعملوا الصالحات، عمل صالح څه ته وایي؟ هر هغه عمل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي او انسان هغه د هغه په اتباع کې بغیر د څه آمیزش نه وکړي، نو هغې ته عمل صالح وایي. نو چې یو سړی عمل صالح پرېږدي، سنت پرېږدي او د بدعت ارتکاب وکړي، نو دا سړی تاوان کې راغی. او دریم دغلته ذکر کوي تواسی بالحق. او چې کله تواسی په حق نه وي بلکې ټول بې صبره وي او د بې صبرۍ تلقین وي چې راځئ په شریکه جاړو، نو دا سبب د خسارې شو. وتواصوا بالصبر، څلورم تواسی بالصبر، آپس کې یو بل ته د صبر تلقین کول، په دې باندې انسان د خسارې نه روزي. خو که یو سړی تواسی بالصبر نه کوي، په خپل هم بې صبره دی، نور هم بې صبره کوي، نو دا سړی تاوان کوي. نو دې کې خدا الا الذین آمنوا پکې مشمیره، ځکه هغه مخکې ویلی شوی دی، دا رستو درې پکې شمیرلی شي. د بدعت ارتکاب کوي یو سړی، یا د فسق ارتکاب کوي. فسق څه مطلب؟ دوه څیزونه دي، یو هغې چې هغه په عباداتو سره تعلق لري، هغې کې که سړی اضافه وکړي نه ته بدعت وایي. ولې؟ خلک هغه د دین حصه ګڼي. یو شی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه، خلفای راشدین نه ثابت، قرون مشهود لها بالخیر کې یو څیز نشته دی، او نن یو سړی په دین کې هغه اضافه کوي، دا بدعت ده. په بدعت کې حسنه نه وي. دا دلته چې کوم خلک بحث کوي پته نه لګي دی څه چل کېږي، مطلب یې څه دی؟ بدعت چې کله شرعي وي په یې کې حسن نه وي. دا لفظ بدعت چې کوم دی دا لغت کې مې استعمالیږي، کله لغوي طور استعمالیږي او کله دا لفظ شرعي طور استعمالیږي. سیدنا عمر نعمت البدعۃ هذه چې استعمالی هغه شرعي بدعت دی. دا پاگلان دی حدیث نه کتلی چې اهتدوا باللذین من بعدی ابا بکر و عمر. صحیح حدیث ہے. اهتدوا باللذین من بعدی ابا بکر و عمر. زمان رستو تاسو روان شئ پاغه دوه کسانو پسې چې یو ته ابو بکر وی ولته عمر وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې تاسو اتباع کې زما د حدیث وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین. او صحیح حدیث دی. صحابه کرام چې دغه شانت سره عمل وکړي چې سره اختلاف را نشي، هغه ته سنت وایي. سیدنا عمر که په هغه باندې د بدعت اطلاقي هغه لغوي لحاظ سره کوي. لغوي لحاظ سره دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خدا ثابت را چې هغه درې شپې تراویح کړي دي. دا ثابت را په حدیثو کې یو شپه د شپې تر درېمې لګیاو، په دویمه شپه د شپې تر نیمې لګیاو، په درېیمه شپه دومره لګیاو چې مونږ ویرېدو چې یفوتنا الفلاح، چې زمونږ نه به پېشمنۍ قضا شي. دا صحیح حدیث دی.
او چې یو شی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عمل کې شته نو ستا په خیال سیدنا عمر د بدعت وایي دا شرعي استعمال نه دی کړی هغه دا هغه لغوي استعمال کړی اصل دارا چې عز بن عبدالسلام رحمت الله تعالی علیه یو ډېر لوی محدث دی نو هغه د بدعت حسنه او سیئه قول هغه کړی دی دا هغه ځای نه خلکو دا خبر رازغلولې ده د هغه هېڅ چا اتباع نه ده کړې ما سوا د اهل بدعت نه شرعي بدعاتو کې حسن نه وي دې ته لغوي بدعت وایي هغه چې کوم مثال ورکړی لغوي بدعت دی مثلا هغه څه وایي بدعت حسنه صحیح هغه وی لکه جماعت جوړول مدرسه جوړول مدرسه جوړول او جماعت جوړول ته څوک دین نه وایي په دې چې هغه کوم خبره کوي مثلا یو ځای کچه جماعت دی دا جماعت دی که نه دی یو سړي ځمکه وقف کا پایډو څه شی نشته مسجد دی که نه دی دا په دین کې اضافه نه ده دا هغه لغوي استعمال ښیي مونږ دومره موده لګیاو قرآن او حدیث هم خو 1978 نه تر اوسه پورې نو آیا مونږ ته دا کرسی دا میز دا مونږ ته پراته اوسه مونږ خو اپوړ نستو بلکې ډېر داسې وختونه راغلي چې د اپوړ پیسې هم نه وي بروزه کې به ناستو جماعت کې به غټ غټ درب راختلي وو چې تلي به د خپل هم بیا غنې وباسلې د مونږ خو دا کرسی او دا میز دا دین نه ګڼو دین په خوا مونږ خو اوس هم ښیو که اسباب وسایلو نه ام مخو او که نو نه ام مخو د الله په فضل نو وسایلو کې دې کې مزدونه کې بدعت نه راځي بدعت هغه چې هغه ته په دین کې اضافه کې ستا په خیال که یو سړی دا وایي چې سپیکر دا د عبادت حصه ده نو دا سړی هوښیار سړی کم عقل سړی دی کم عقل دی دا اهل بدعت بیچارهګان دی کې مبتلا شوي دي دی په دې کې فرق نه کوي چیرې دا لغوي بدعت دی او که دا شرعي بدعت دی وسایلو کې بدعت نه وي مقاصدو کې بدعت دی بدعت حسنه او سیاش هغه مجرد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمه الله یو مکتوب کې لیکلی دي چاته پوس کړی چې بعض خلک تکبیر تحریمه نمخ کې چې کله اقامت کولی شي نه په خولې باندې اقامت لګیایي نیت کوي تپوس کوي هغه چې بعض خلکو دې ته بدعت حسنه وایي دا څنګه چل دی هغه وایي د حقر پنیز یعنې زما پنیز د غریب ترین سړي پنیز باندې زما پنیز باندې په بدعت شرعي کې حسن نه وي بلکې بدعت شرعي ټول د تاریکو نه ډکي او بیا پاتې شو دا کم تپوس چې تا کړی دی چې دی په خولې باندې اقامت جواب نه ورکوي په خولې باندې نیت وایي نو هغه وایي دا دی چې کم ته بدعت حسنه وایي نو رافع سنت است دې سره خو سنت ته پرېښی دی سنت څه شی دی د اقامت جواب ورکول اقامت جواب نه ورکوي هلته کې اقامت کېږي دې نیت مې کړی نیت مې کوم وایي نو بار کې بدعاتو کې شرعي بدعاتو کې حسن نه وي بدعات پسند کېږي بنا بدعات خلق ماتوي بدعات پرېږدي او دارنګې تواصي بالحق او تواصي بالصبر بے صبري یا د حق تلقین نه کول دا دواړه څیزونه د انسان د خسارې باعث جوړېږي څنګه جوړېږي په معاشره کې یو حق پرست پیدا شو هغه داسې خبره کوي چې خلک د هغې نه واقف نه دي دا موږ د هغې مخالفت وکړو که موږ د هغې مخالفت وکړو نو سبا به شاید موږ کې څوک داسې پیدا شي چې هغه خبره به هغه ته حق ښکاره شي ښه دا نه ده چې بل ځای کې یو اهل حق پیدا شوی دی هغه درست خبره کړې ده نو موږ د هغه سره ملګرو ته ووایو تلقین وکړو چې د اتباع وکړئ د دستو بازو شی دی مضبوط کړي دا له هغې کېږي چې سړی د خول نه روځي خول که چې انښتی نو سړی به صحیح خبره کوي زموږ تجربه کې ډېر خلک داسې راغلی دی چې بالکل مرګري لیکن دته څه خار وي د هغې نه نو دی خامخا پراپېګنډې به شروع کړي او تر دې پورې چا بیچاره بدنام هم کړي دا د خسارې اسباب به نه پیدا کوو ملګري څومره چې حق پرستی پکار دی چې د یو بل پیژني یو بل سره تعلقي د یو بل د مضبوطولو کوشش وکړي او تواصي بالصبر دغه اسباب دی قرآن مجید بیان کړي دي د خسران پکار دی چې انسان د خسران د اسبابو نه ځان وساتي اقول قولي هذا استغفر الله
دا درته خو تاسو په دې څیزونو بحث نه کوئ که نه دی نه پورې وځئ هسې